او زما ایمان دا دی چې په دې علاقه کې امن وي ورورولي وي او په اتفاق باندې مونږ ځکه چې دا نن څونه ښکلا جوړې ده زمونږ نه دلته خشته خشته ځوانان لاړ شي خشته خشته بچي لاړ شي بیا مونږ مکه خلک یو چې راشو او کینو نو د ړومبي نه لږ کوشش پکار دی زما خاص کر زه د دعاوې خلکو ته وایم لسټوړي کې بار مساته زه غواړم د مار په دم پوهېږم او ما خو په زړه کې ستا لپاره وي ډېر عزت لرلو ته چې په بله لار روان شوې تا به څه کړی وي جرګې کله هم نه ده پرېښې ډېرې رټې بتې ورته ویلې شوي دي خو هلته کوشش کړی دی نو هغه هم دغه خبره کوي چې دا مې د امن څومره غټ ثبوت دی چې د ټوپک ماحول کې هم قلم لټوم نو رابلم شهریار خان چې هغوی راشي او د دغه جرګې والې سره تفصیلي خبرې وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ناول زه د الله شکر گزارم چې مونږ نه د نیکۍ کار واغشته او دا نه ښکلې محفل جوړ کو بیا زه د دواړو فریقینو شکریا ادا کوم چې په مونږ باندې اعتماد وکړو او مونږ له دا عزت راکړه زه دلته کې راغلی د خپل علاقې زما سیاسي مشرانو زما د علاقې سپینګیرو مشرانو کشرانو امزولو د پولیس مرګرو د پریس مرګرو د ټولو د زړه نه شکریا ادا کوم او تاسو ته هرکلی ویم الله دې ستاسو دا راتګ زمونږ د دې علاقې دپاره د خیر ذریعه وګرځئ چې تاسو رالی او په هر قدم دی الله پاک تاسو له نیکي درکړي چې دا نه د لرې نه رالی او مونږ له او زمونږ د جرګې له ښکلا ورکړه نو الله دې ستاسو د ډولو ډېر قدر وکړي او ډېر عزت وکړي زه چې د یو نوم اخلم نو ټول قدرمند یې ټول عزتمند یې زما دپاره ځکه چې مونږ ټول د یو مړي د یو جمدي د یو کور د یو نغري خلک یو نو زه په دوړاسي تاسو ته سلام پیش کوم چې تاسو د خدای نورم دانه عزت وکړي چې څونه زمونږ کو او زما مو کو او زمونږ د غریب خانې ته رالی کو څه کمې پیسې راغلي په هغې باندې د وخت نه زه تاسو نه بخښنه غواړم چې څه قسم له یا اوبه سینې رسېدلې یا بل څه تکلیف راغلی د پکي مکي ګرمي ده نو په هغې د ټولو نه په اول کې معذرت غواړم مونږ جی چې کله نه دا جرګه تقریبا 6 میاشتې شوې چې دا مونږ شروع کړې ده خو زه الحمدلله زمونږ ټیم چې هر کلم مونږ جرګه کوو یا دغه کوو نو د یو عالم خامخا ضرورت وي عالم ضروري په دې باندې پکار وي چې لکه کم کار کې او الله پاک هغه په هغې باندې تعالی اجر درکړي ثواب درکړي نو عالم په هغې کې ضروري وي ځکه چې انسانان یو مونږ نه کمی کېږي کوتاهی کېږي نو چې عالم موجود وي نو الحمدلله په هغې کې هغه کمی کوتاهی نه کېږي نو زه د مفتی شاورانزیب صاحب د مدد خان حاجي صاحب د مکرم له ډېر د زړه نه مشکور یم چې دې کې انتهایی ما جرګې ډېرې زیاتې وکړې خو دا انتهایی یو پیچیده او یو ډېره سخته جرګه وه چې دې کې کم از کم مونږ 35-36 ځل ناسته کړې ده او ډېر په مشکل او په سخته باندې دا راټوله شوې ده نو دا د الله ډېر شکر دی چې زما د دعاوې د شفقت د اشنغر خلکو خدای قرآن ته وګورئ بس دا ټوپک کلچر پرې دی په دې کې څه هېڅ خیر نشته هېڅ عزت نشته ځکه زمونږ میاندې خویندې وجاړي زمونږ بچي بې تعلیمه شي مونږ در په در خورې په سر شو مونږ ډېر وروستو پاتې شو او بل د الله هم ګناهګار شو ځکه چې په دې کې ډېر زیات داسې مسلې راځي چې په هغې باندې به خامخا ته ګناه طرف ته مبتلا کېږي نو دا دنیا پاتې ده دا هر څه پاتې دي نو د زړه نه د اخلاص نه او زه تاسو ته په ایمان باندې وایم چې الحمدلله زه دلته کې وینم چې زما 18 کسان ما ته دا د موجودن دلته ناست چې الحمدلله زمونږ په ذریعه باندې الله پاک د هغې کورنۍ روغې کړي دي او هغې دلته کې ناست دي د ټوپک تماچې نه خلاص دي نو په هغې باندې زه د زړه نه په الله د یقین شته ما سره نن الفاظ نشته چې زه نن څومره خوشحاله یم دا په مونږ باندې یو د اختر او د دغه ورځ ده چې الله پاک مونږ نه د خیر او د نیکۍ خو یو خبره درته کوم چې دا کومه سلسله دلته کې چالو ده په مونږ باندې قسمه قسم عذابونه مفتلا دي کله د سیلاب په شکل کې کله د یو کیسه راځي کله په بل کیسه راځي نو زمونږ په زړه کې د الله یره نشته تاسو ټول په ځان باندې سوچ وکړئ که نه مونږ ورې صرف د خولې مسلمانان پاتې شو مونږ چې هر کار کوو مونږ یې پر ریاکاری کوو ما ګورې د ډېر وخت نه شو زه په سوشل میډیا باندې دا راضینامې هم نه راولم خو چونکې
دا د دې مشرانو او د دې فریقینو خواهش و چېرې دې کې دا عذر معذرت وشي او دا ملګري را دغه شي. مونږ وایو چې هسې نه چې د الله هغه رضا د دې نه ختمه شي او هغه دنیاوي دغه نو خو هر څه الله پاک ویني، هر څه کولو والا د الله باچا دی. نو زه رونو یوازې دا نه چې دا زما ذمهواري ده یا زما د دې جرګې ذمهواري ده، دا دلته چې تاسو ټول څونه راټول شوي ډېر عزتمن قدرمن او درانه پښتانه یې، نو دا عهد وکړئ د زړه نه چې زمونږ په دې علاقه کې او په کوم ځای کې دا مسلې جوړېږي چې مونږ په وخت باندې د هغې مخنیوي وکړو. داسې نه چې خدای مکه هغې کې خون خرابه وشي، په هغې کې مسلې وشي او بیا پکې مونږ جرګې کوو. زیاتر ګورې جي زه یو ګیله لرم د دې خپلو پښتنو وروڼو نه چې یو سړی په چا باندې شابسې نه وایي، د زړه نه مبارکباد نه ورکوي چې جرګو کې جرګې والا پسې شاته تهمتونه او دغه ورپسې تړي چې یاره په دې جرګه کې دا خو دې هسې نه کوي، په دې کې برخېړلي او بنډېلي او دا کوي او دا کوي. نو زه د دې سټیج نه تاسو ته دا حلفیه وایم چې الحمدلله زه په توره کې، په بدنامه کې، په زخمي کې، په 302 کې یا داسې کومه دغې، نو الحمدلله زه چې څونه ګرځم زه سنجي د خپله جیبه لګوم، منډه د خپله جیبه وام، تړله د خپله، څوک په را باندې ثابت نه کي. وجه دا ده خو زه د نورو ملګرو ته وایم چې په دې باندې بالکل فکر مه کوئ، تهمتونه په انسان لګوي، په ما د ټول نه زیات خلک ولګوي، خو چې زما په زړه کې د الله محبت او د الله رضا او د بندګانو مینه وي نو الله پاک په ما له د هغې صله راکوي. زه ستاسو ډېر وخت نه علم، بیا هم ستاسو د ټولو ډېره د زړه نه شکریا ادا کوم او د دې جرګې به زه مختصر دغه بیان کما چې په هغې کې کم شرطونه دي یا کم دغه دي، نو دې کې چې زیاتر شرایط وو کم دنیاوي تاوان یا ښه یا بد، نو هغه خو ناظم صاحب دلته کې د جرګې په مخ باندې فی سبیل الله معاف کړو. خو دې کې څه شرایط دي چې د دن وسع ده او هغه مفتی صاحب هم مونږ سره شته شرعي او قانوني، هغه به چې کومه ده هغه به اخترګل ناظم ته حواله کوي. اخترګل ناظم به د هغه ماشومې د هغې به د هر څه دې ذمهوار وي، د دارو، د درملو، د جامو، د کپړو، د هغې د دیکبال ایون درته واده پورې، او چې تر کومې پورې دا ماشومه بالغه نه وي نو دا جرګه به مکمل د هغې تپوس کوي چې دې سره ظلم ونه شي، زیاتي ونه شي، او په دغې باندې به دا اخترګل ناظم صاحب دغه وي چې د دې ماشومې به مکمل دې دغه ساتي. دویم نمبر خبره چې د ده کومه انګور وه چونکې د ده بچي ټولو ودونه کړي دي، هغه مونږ دې جرګې ازاده کړه چې هغه چرته واده کوي، نو په هغې باندې هېڅ قسم له څه پابندي به د اخترګل ناظم صاحب د هغې د طرف نه، د هغې د بچو د طرف نه به په هغې باندې هېڅ قسم له پابندي به په هغې باندې بالکل نه وي. دریم نمبر خبره دې کې پاتې ده چې په عدالت کې د دې څونه مراحل دي، نو اخترګل ناظم د هغه بچي، د هغه زنانه چې څونه وي نو دا به ټول باقاعده طور باندې هغې ته ځان حاضروي، خپل شل کاره به پرېږدي. داسې نه چې جرګې والا بیا د سړي په کوڅه کې ناست او بیا ورته منت او زاری کوي. نو تاسو د الله په قرآن باندې لاس کېښو نو په کار دا ده چې تاسو خپلو کې یو بل سره رابطه وکړئ او په ټیم باندې عدالت ته لاړ شئ او چې دا څونه مسلې دي چې هغه په خپل منځ کې تاسو ختمې کړئ. او بله د ده چې کومه ګور ده نو هغې ته هم خپل حق مهر چې شرعي ولې دغه ورکړو نو هغه مونږ د ناظم صاحب د طرف نه هغې ته ورکړو. بل د هغې چې څه دغه هغې ته هم لکه ملو شو، ځکه چې مفتی صاحب دی کې شته مونږ ټولې خبرې الحمدلله شریعتي طریقې سره کړي دي، خو هغې چې په کوټ کې کم کیس اچولی دی نو هغه به بالکل باقاعده طور باندې په دې باندې به پابندي وي او زمونږ د جرګې والا مشران پکې ذمہوار دي، هغې به ورسره بالکل عدالت ته پیش کیږي. او که کوم فریق په دې کې د جرګې او د الله قرآن جرګه بسي د هغې دونه دغه نی، خو چې د الله او د الله قرآن کم زور دی نو دا نه په چا کې هم نشته په الله، نو دا خبره چې کومه ده دی به د هغې پابند وي زیبه، او د هغې نه علاوه به دی 50 لکه روپۍ کو کم سړی لا نړو یا د دې نه اخوا دېخوا وکړل 50 لکه روپۍ به دی جرمانه وي، هغه به د دې د ګاډي د کور د وغیره د هر څه نه به دا وصولیږي. بل چې د دویم فریق چې کوم دلته کور دی په شفقدر کې، چونکې هغه د دې خپل کور دی، خپل لغې دی، ښه په صحیح طریقه باندې به دلته کې خرڅوي او د دې ځای نه به چونکې د شفقدر دی دیم نه
نو د شف قدر نه به دي شف قدر کې به کم از کم دي دلته کې نه اوسېږي. نو دا زمونږ د جرګې شرایطو چې کوم ما تاسو ته نور خبرې چې کومې وي هغه ناظم صاحب معاف کړي دي. عذر معذرت چې کوم دی د دې دویم فریق د طرف نه اخترګل ناظم صاحب ته دی. نو دغه زمونږ د جرګې شرایطو. او بل زه تاسو ته یو میسج لرم چې زما په دې دعاوه کې 4-5 غټې دشمنۍ جوړې دي په شف قدر کې. نو ډېر معززه مشران یې یو ټیم جوړ کې یو منډه تله جوړه کې چې زمونږ الله پاک په دې بټګرام کې په ناقې کې په خرکې کې په شف قدر کې په کانګړه کې چې هغه مونږ ټولو ته معلومې دي او ډېرې غټې غټې روغې دي. نو دا را سره عهد وکړئ چې انشاءالله هغې له به په شریکه باندې را پاسو او دغه کومې مسلې چې کومې دي دا به هم ختمو. بله اهم خبره زه تاسو ته دا کومه چې اوس دور کې دا آیس منشات فروش دا په هر کلي کې سیوا شوي دي. نو الله ته وګورئ دا د خدای او زمونږ دشمنان دي او د دې معاشرې. ځکه چې ما ډېر ښه خلکو بچیو لیدل چې هغه غریبانان څوک پولیس نوکري کوي، څوک په بار ملک کې وي، څوک په یو ځای کې وي، څوک په بل ځای کې وي. او دا خلک راځي او د خپلو جیبونو دپاره هغه لګیا وي او د خلکو کورونه ورانوي. نو په ایماندارۍ الله پاک په زمونږ نه تپوس کوي که دا هر څوک هم وي او هر زورور هم وي نو دا د ګیروان نه رانیول پکار دي. ګینې یا دې پولیس ته ویل پکار دي یا مونږ ته وایي چې زمونږ بچي د دې ناسور نه کم از کم د دې نه خلاص شي. په معاشره کې مونږ ته نور هم ډېرې خبرې تېرې دي خو کوشش به کوو د امن دپاره د ورورولۍ دپاره د یووالي دپاره چې مونږ ټول په اتفاق یو په ورورولۍ باندې یو او زمونږ د علاقې نه الله پاک دا ټول ناسور ختم کی. کو هغه د منشیات وي کو د بل څه وي کو د جمع جرګي وي چې الله پاک مونږ ټول په شریکه باندې راپاسو او دا خبرې ختمې کو. بیا هم زه دلته کې ستاسو د راغلي د ټولو مشرانو د خپل جرګې مشرانو د میډیا مشرانو زما دلته کې سیاسي ډېر درانه خواږه د هغه مشرانو دلته کې زما لاندې چې څونه مشران یې زما د سیکورټي د ایس ایچ او صاحب نه والا تر ټریفکه پورې سپیشل برانچه پورې چې څونه ملګري دلته کې راغلي دي زه تر د ویټره پورې چې چا په دې تمبو کې او په ښه کې په بده کې څونه منډې تړلې کړي دي. الله یې ټول له جزای خیر ورکړي او د زړه د خلاصه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. الله دې تاسو ټول خوشحاله او باد لري او الله دې هر وخت په داسې خوشحالو باندې او په داسې نیکۍ کارونو کې مونږ ټول تاسو راټولئ. ډېره مهرباني والسلام.